شي لکه د نن سبا وخت کې بیا ما ورته ویل زه نه لرم زه یو شي صاحب نه معلومات واخلم لیف راځي ما هغې څه مونږ خبرې وکړو چې هغه څه وایي د اسلام د نګاه طلاق ورکول کومه څه جایز دي شیخ صاحب محترم مننه ډېره ښه پوښتنه زموږ د ورور وکړله او دا ډېره اهمه پوښتنه ده او زه وایم چې زه ته راکم ځواب درکړم والله العظیم د کعبې امام ته لاړ شئ هغه ته کښېنئ چې دا پوښتنه څنګه ده همدا جواب به ته درکړي چې کوم زه درکړم زه د یو مذهب نه پوښتنه تاسو ته نه درکوم د یو قوم د هغه نه درکوم فقط دا چې قرآن او حدیث څه وایي همغه به درکوم طلاق داسې وړوکې مسله نه ده معمولي مسله نه ده چې یو سړی دی داسې کار وکړي چې 3 کاڼې طلاق دی په چا په سور ګزار کړي او هغه ترې دا خبره وکړي چې یاره ته طلاق شو وزرې دې کور نه که نه دې ته طلاق نه ویلی کېږي طلاق شرعي طلاق چې کوم واقع کېږي دا 3 میاشتې وخت غواړي ننګرهاري صاحب صحیح ده اول خبره ده چې څوک یو ښځې ته طلاق ورکوي نو دا خو به لیونی نه مجنون لیونی چې ورته وایي دغه به نه صحیح شو عاقل به او غوسه به دومره سیوا نه او دومره په غوسه کې په جنګ کې به طلاق د مایکونه بند کړئ ورور مایکونه بند ساته بشیر وروره نو په دې حالتونو کې طلاق نه واقع کېږي دا لږ به ماشوم نه وي وغیره دغه ښه اوس یو سړی ښه روغ رمټ دی ښځې ته وایي چې ښځې زما ستا کور نه جوړېږي صحیح شو طلاق واقع کوو نو د طلاقو طریقه په شریعت کې دا وښودله شوله نبي صلی الله علیه وسلم چې دا 3 میاشتې وخت غواړي هغه دا چې کله یو طلاق ښځې ته سړی ورکړي دا 3 میاشتې وخت دې قسم درته کوم چې ولې دا 3 میاشتې وخت غواړي ځکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په 2 طلاقو کې دا ښځه د دې سړي ښځه ده د دې ښځه ده مطلب دا یو سړی ښځې ته طلاق ورکوي نو په داسې حالت کې به ورکړي چې دا د مریضتیا نه پاکه شوي چې عام میاشتني مریضتیا وي په بیمارۍ کې طلاق نه واقع کېږي دویم په دغه مریضتیا نه چې پاکه شوي په دغه پاکوالي کې به ورسره خاوند نزدېکت هم نه کړی صحیح شو نو یو طلاق به ورته ورکړي په دغه صورت کې دا یو طلاق دویم دا په 1 میاشت کې شو دویمه میاشت کې چې د زنانه مریضتیا راشي دویم طلاق به ورته په هغه کې ورکړي په دغسې صورت کې چې نزدېکت ورسره نه شوی دغه صحیح شو نو یو طلاق به ورته ورکړي په دغه صورت کې دا یو طلاق دویم دا په 1 میاشت کې شو دویمه میاشت کې چې د زنانه مریضتیا راشي دویم طلاق به ورته په هغه کې ورکړي په دغسې صورت کې چې نزدېکت ورسره نه شوی دغه زنانه پاکوي په دې 2 میاشتو کې دا د دې سړي ښځه ده دا کولی شي چې بیرته ورته ښځه ووایي او ژوند ورسره تېر کړي خو که چېرته 3 میاشته داخله شوه 3مه میاشت داخله شوله او په 3مه میاشت کې دې ښځې ته طلاق ورکړو نو ښځه لاړه د لاس نه په دې کې بیا زموږ د پښتانه ځینې مفتیان دا کار کوي خلکو ته وایي چې یاره 3 ورځو دپاره پلان کیله ورکړو بېرته به یې تاله درکړو چې هغه ته په حدیث کې حلاله ویلی پښتنو ته حلاله وایي خو په حدیث کې ته حرامه ویلی شوي ځکه نبي صلی الله علیه وسلم دې ته تیس مستعار ویلی چې لکه یو سړی یو څاروی بل څاروي له راولي مطلب داسې ویلی خو دا 3 میاشتې وخت ځکه نبي صلی الله علیه وسلم که چېرته دا سړی په جذباتو کې دا خبره کوي نو یو میاشت کې به بېرته رامازغه ساړه شي د ښځې سره به ژوند جوړ کړي صحیح شو نو 3 میاشتې وخت غواړي دې نه علاوه که یو سړی په یو مجلس کې ښځې ته 1000 کاله طلاق ووایي طلاق نه واقع کېږي یو طلاق واقع کېږي بې خبره داسې ده د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې به خلکو داسې کار کاوه چې ښځې له به طلاق ورکړو نه چې کله به موده راغله بېرته به ورسره نزدېکت وکړو 3 میاشتې بعد بیا به 3 میاشتې داسې پرېښې وه ځوړنده چې ښځه به ورته نه ویله بیا به 3 میاشتې بعد په اخره کې ورسره نزدېکت وکړو بیا به ورته ښځه ویله نو عمر ویل که د چا د خولې نه یو طلاق ووتم دا ښځه به پرې طلاق کوي مطلب یې دا و چې څوک په ښځو ظلم نه کوي که اوس وخت کې څوک داسې کار کوي او ښځې ته سات په سات طلاق وایي بیا نه طلاقوي دا ښځه به قاضي ته ځي حاکم ته به ځي چې یاره د دې سړي نه مه ازاده که صحیح شو نور عام د طلاق دغه 3 میاشتې موده ده په یو طلاق باندې یا که په یو مجلس کې څوک 1000 پیرې وموي چې ښځه طلاقه ده طلاق نه واقع کېږي ښه پوه شولې او شیخ صاحب محترمه تاسو کې بله خبره راغله که نه دا بعضې خلک وایي چې دا طلاق چې ورکړلی شي که نه لکه دا ښځه خپل خاوند ته نزدېکت نشي کوی نه خبرې هر څه ختم شي که نه بیا چې آینده کې دا خاوند غواړي چې همدې ښځې سره بیا دغه شي که نه یو ځای شي بیا خلک وایي چې دا ښځه به یو هفته 2 هفتې به بل چا سره